په دې منځ کې یو ټیلر خیمه ټیلر زمونږ په دې کلي کې سوات کې په دې غریزو علاقو کې یو کس ځانله ګاډي اغوسته او کسټم چور نوسي ته یې ویې راځه چې د ټولو خلکو ته یې وښیمه د خپل وروڼو ته یې وښیمه پښتانه خو داسې یو که نه کاږه غونته یو چې د خپل وروڼو ته یې وښیم د کلي خلکو ته یې وښیم چې زما هم ګاډی دی چاپېره یې ګرځو را ګرځو نو په دې چړای کې داسې ولاړ دی د په ریوس کې هغه ټول اټومیټک شی دی که نه د زنانو د ګوډو شی دی او یو موټر خو خیر نعمتونه خو ډېر دي د الله پاک خو دا اټومیټک پکې خالص نعمت الله دی نو هغه یو ګاډی ته مخکې شو هغه بابا ورته ویل نو سیته هلکه به چوړیا هغه ګاډی خو درنه مخکې شو وی هغه ډي تک وکنه یو ته هم ډي تک کنه جو خلکو ورته هغه چې اکسلیټر ورکو کنه چې چړای کې اترای کې ولاړو او یو شاته راغی ګاډی هم چق پچق شو بابا هم خوښ شو نو سیم خوښ شو بیا به ورته خلکو په کلي کې وي ډي تایګه یلکه ډي تایګه دا هغه په خپل وروڼو باندې بیا راپورټ وکړو وی دا دې وروڼو د لمسولی دی خلک کلی لمسولی دی چې ډي ته یې کم وی یار چې د میلمه شي پاتې شپې تکه یار چې د میلمه شي پاتې شپې تکه خلک چې اوده شي بیا یې ډي تکه دا خرابه خبره یو ډېره خوښه ده ما ته تاسو کوم ناروغاني ما وسوي الله پاک ته وبخي سره د دواړو دغه قبر سره او قبر د خدای پاک د نور نه ډکي هغه بابا قیتو او ما له مخې له راغی ما یې بابا السلام علیکم منیجر صاحب په خیر ما ستا هغه د خوشحالۍ هغه اشعار مې نه یېرېږي تا ته پکې څه یاد دي او ما ته پکې یاد دي لکه هغه دا ویلي چې خوشحالي ته ځان په خپله خوشحاله وه د چا نه دا تمه نه کې که د تمه د انسان د دره پرېږړه ما ته ګورې ما ته بادشاهي دې مبارک شه که ګدای هغه یو خوشحالۍ باره کې ویلي چې خوشحالي ځان له پخپله ورکوه خوشحالي ځان له پخپله ورکوه او که څوک نه درکوي نو خپله ورکوه خوشحالي ځان له پخپله ورکوه که څوک نه درکوي نو خپله ورکوه که محتاج خلک ډېر انصاف وکړه هر محتاج له بې بدله ورکوه او داسې نه چې یو ځل ورکوې بیا قلار شي د خیر کار دی څو ځله ورکوه نوې روغانۍ دی هم د خیر په تمه ناست دی وی کله کله پکې دله ورکوه نو مې بابا ما ته یو دوه اشعار پکې یاد دي وی ووایه ته مې خوشحالي ځان له پخپله څنګه ورکم خوشحالي ځان له پخپله څنګه ورکم چې څوک نه راکوي نو خپله څنګه ورکم او که محتاج ته مې ووایي خیر مې نشته محتاج ډېر دی بې بدله یې څنګه ورکم او ما یو ځل غلطي کړې بیا قلار شوم ضمیر صاحب ما یو ځل غلطي کړې بیا قلار شوم ډېر سخت کار دی څو ځله څنګه ورکم نو اکبر ځان لره ډېر شي په تمه ناست دی کله کله پکې دله څنګه ورکوم ما ته یې بچو زمونږ هغه خو دې الټه کو ما که زه وزګار شم ستاسو دا کتاب به ټول الټه کړم الله دې وبخي زبردست انسان زبردست د هغه نوم به پاتې دا کتاب به پاتې د هغه وینا به پاتې هغه نشته په دنیا کې چې څو پورې ژوند دی د نصیب نه سیوا هېڅ نشي موندی په نصیب پسې پردي وطن له مزه خپل پردي سله په ځان پورې خندی نو بس پوره ده دې ضمیر چې درته وي په نرۍ خبره پوه شه که بندی ای اکبره په نیکۍ کې سستي مه کړه د بدۍ په کار کې نشي ګړندی